اویگی دا په یو علاقې والو باندې د الله رب العزت لوی احسانی بیا علم سره نسبت دا ډیر لوی نسبت دی بیا کلا چې د دې علم سره سره پال پریس کیږي نو دا بیا رفعت دی او دا بادشاہی دا او دا ډیر لوی عزت دی محترم مسلمانانو هارون الرشید بادشاہ دا آغا دور بادشاہان دا سیو چی داغی د دین سرا او د علم سرا لوی نسبتو اغا سرا گیر چاپیرا وزیران ناستو یو سوڑا سویلے اوکا وزیران ورتوی چی جیولے تاسو پر لبانې س ارمان دی وی او زما ډیر غټ ارمان دی وی ارمان دی وی زم چې ماتم د مدرسې طلباء کرام ناشتي او زو ته احادیث لولم علم درس وتکوم د بادشاہ دا ارمانو هغه وی سه به دا خو اسانه خبره ده ارمان بری پوره کو سباته وتا هغه خپل بچی کینول د وزیرانو بچی وتوی جی اوس وت حدیث وایا هغه ته تاسو چې ما ته راجمع کړی دا طالبان نه دي ښا طالبان خو ملنګان خلکی خلصری خلکی دا زلزل شکلونه نیولی یا خیرن جامع یا دا تاسو چې ما ته کینولی دا اسری کړي او دا د کاټن جامع دا بس علم وکي نو محترمو دے علم سره دا نسبت دا ډیر لوی نسبت دی په دی وجہ بعض روایاتو کې راځي چې څوک الله پاک مالا مال ک د قران او سنت په دولت سره قران ورته نصیب کا حدیث ورته نصیب کا علم سره نسبت ورته راوستو او دی بیا راځي دا بنگلی منگلی صحیح کوي او دا گاډي او دا ټوډي دی او دا پراډو دی یره داسې یو ډبل ډور مونږلم پکار دی تا ته خو الله یو لوی دولت نصیب کړی دی چې هغه د علم دولت دی وای څوک چې دا علم والا قرآن والا دنیایي سیزونو ته اوپس خېدو دی د الله د نعمت حد درجه ناشکری وکړه دا حمله په مونږ کله کله کیږي ښا دی ناشکرۍ کې مونږ کله کله مبتلا کیږو اے طلباو طالباتو فاضلاتو تاسو باندې الله ډېر لوی احسان کړی دی ستاسو نسبت الله د مدرسې سره د علم سره راوستی دی خو سره یو وړه غونته خبره کوم معذرت سره دا کله چې اډوانسو کې معذرت پیش شي که نه که خبره سخته می نو خلق څه کوي هغه بیا مایند کوي نه هغه ذهن ته نه چې پې خفه کېږي نه او چې بې خونده غونتوي نو هغه بیا وایي دا به پکې نه وویلي دا به پکې نه وویلي نو معذرت خو منې که نه نو معذرت سره خبره دا کومه دا زما پرونه داسې پنځم پروګرام دی پروګرام د سری د بناتو ختم بخاری دی جی نو د خوشحالی خبره ده خو د جړه خبره هم ده زمونږ د نوجوانان به څه کوي یاره د نوجوانانو به د بخاري ختم نی لکه کیسه ټوله جینکو ته پاتې شوه وی که د ظلمو نه پوره نه شوه که نه خوږه وطنه مونږ جینکې به دې ګټونه لکه اوس بخاري شریف زنانهو ته پاتې شو یار دا ښه خبره ده د خوشحالی خبره د زنانهو دپاره خو اے نوجوانانو رونو تاسو به څه کوئ تاسو به صرف کرکټ کوئ او صرف فیسبوک به کوئ او واټس اپ به کوئ چیټینګونه به کوئ لاسونو ته به اوس تاسو بنګړي اچوئ غاړې ته به لاکټې اچوئ اے نوجوانانو دا یاد وساتئ بیا نوجوانان هغه د الله د دین ډېر غټ کار کولی شي او زه خو کله کله ویم چې دا هر وخت د زنانو ختمونو کې د نارینه راغونډېږي د خوشحالۍ خبره مې خو د شرم خبره مې لږه غونته هلکه څه چل دی جینکو دستربندي ده چادر پوشي ده
جنکه و فارغیږي نو ته نوجوان نو ته بس کې اے ځوانانو خپل مقام خپل مرتبہ پیژنې عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تخپل مقام پیژنا نو محترم مسلمانانو نوجوانانو ته درخواست دای چې تاسو خپل نسبت د علم سره راولې څنګه چې زمونږ دی بچو ځان فارغ کړو د دی والدینو دی فارغ کړو دا د نن دای په والدینو خوشحالی ده په خاندان خوشحالی ده د چا به لور فارغیږي د چا به خور د چا خورزا د چا ویرا دغه خاندان ته الله د علم رڼا نصیب کا بیا محترمو علم هو حاصل شو د علم سفر ختمیږي نه د علم سفر چې دی دا تر د قبر پورې دی ښا دا د دوره حدیثه پورې نه دی چې ما ختم وکړه او ګینی کیسه ختم شوه نه دی وخت پورې زه لګیاو ما درس نظامی مې وی نو ما ته اوس د علم حاصلولو د پاره چابي میلاو شوه دوره حدیث باندې د پټکی تړلو او جنکو ته چادر پوشی کولو د دې مطلب دای چې ما د شپږته کاله سبق وی نو زوز د دې قابل شوم چې زه اوس علم حاصلوم نو کدا سکیږي خو ډیره خدا او کنن بس ختم دی او کیسه ختمه ده نو بیا خو زما په خیال سفیده به ډیره نی دغه فایده به چې بس دانن خلق را جمع دی او خوشحالی ده او بعضی علاقو کې زمونږ د بناتو مدارسو کې بیا څوک موټر ناوي کوي نو بیا جنکو ته جدا قسم لباسونه چاهیه نو بیا غي ته خانه سیری چاهیه او میلونه وتا چاهیه او بیا د هغې نه وروسته غسپرېګانې ور باندې کوي او بیا د هغې نه وروسته پکې ویډیو هم جوړېږي ښه او دا ویډیو بیا کله کله چا نه په غلطۍ کې شیر شي نو بیا پای کې هغه نخري ته به دا نه وی چې دا ګینې د علم پرانې او په کوم انداز سره لباسونه دا خو د علم اثر نه شو بیا زما خو سوچ دا دی چې دې دوره حدیث ته په لومبي درس کې کېناستې چې ستا ذهن کې د دې اختتامي چې زه به د دې نه بعد کوم څه نبی علیہ السلام ته الله فرمایي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اے محبوبا مونږه نازلو پتا باندې یو وینا درنا دا خو تا باندې یو لوی بوج کې خو دیشا دا تا وحی ووریدان تا وحی زدکا یو صحابی دی غوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما پتون باندې سر مبارک خودلی و لګه غنت وحی نازل شوا وی ما وی که زما دا پتون چې دینو دا چورلی چورلی شا دا رزم رزم شا دون د وحی غبوجو بعضی وختونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوخه باندې ناس دی د وحی نزول شروع شوه دی هغه اوخه مخ کې قدم نشي اغستخه دا خو هغه وحی ده کنه اے محترم مسلمانانو اللہ تبارک و تعالی فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کدا قرآن کریم کدا وحی مونگا پدی غرونو نازل کڑے وے دابم دا اللہ دیری نریز ریز شویوا نو اے محترم خویندو بچو تاسو تا یو درن ذمہ داری پاوالا شوا تاسو صحیح بخاری اویلو تاسو صحیح مسلم ولستا تاسو قرآن کریم په ترجمه ولستا تاسو دا قائد و مسائل زدکا تاسو دا حیا مسائل زدکا تاسو تقوا زدکا تاسو ایثار زدکا تاسو خدمت زدکا اوس بدا عملی کو خدمت بم کو زګه بعضی وختونو کې علم والا جنکی د خواخي خدمت بنه کوي وي د خواخي خدمت پکې چاره واستې دي د سخر خدمت پکې چاره واستې دي نو اسی دغه سخر خواخي به بیا علم سره ډېر مینه کنه او عالم جنې سره به ډېر مینه کنه الله اکبر کبیره ودا یاد ساته مونږ ته شریعت سخر خواخي خوستا مور پلار دي سخر خواخي چې دي نو داستا
دا دغه مور پلار دی سوی وتا دی ولا دغه وی کنه دی نوم نه دغه راغو دغه خواړو دغه دی خو دغه خوا دا خو دغه مور پلار دی نو دغه دی خوخ دی او دغه چې ځان سره شاپرې سغوټي غوټیاله د بازار نه وروړي پاغیم خوشاله او دغه مور پلار دی نی خو دا خو جيبه وفا ده دا خو استاد خپل دغه سره ډیره مینه ده خاون سره چې خاون دی خوخ دی دغه دارنګي چې سغوټي غوټیاله دل را چلی هغه سره دی مینه شتا او د مور پلار خدمت به کی چاره اوستي مونږ دی بخاری کی حدیث دی وره اے محترم خويندو زنانو دا وره دی صحیح بخاری کی حدیث دی یو ناری نه دی هغه پلار روان دی د سپی خدمت کړي د سپی د سخر خواخه نه د مور پلار نه د انسان نه د عام زناور نه هغه سپی چې لاړی پلیتی دی بدن پلیته چې لوخي سره خپل ټچ کیږي لوخي بوینځي یو پیرم نه نو او پیر یا درې پیری بوینځي په خور باندې بوینځي دی صحیح بخاری کی حدیث دی یو تن ګوره د غسپی خدمت وکړه الله په جنت ته بوتله او ته عالم شوي او ته د سخر خواخي خدمت پکې چاره اوسته اے خوره کې تا جوړه الټا سبقونه ویلی و سبق په الټا شوی ښا داسې بنی دلته الحمدلله دلته جید علماء کرام دی محنت کوي نو اے محترمو دی قرآن او سنت نمو یو زندگی زدکا اغا زندگی با عملی کو گوریم اسنه یو بچه علمم اوکا قرآن مزدک یو مسلمان بچه دا دی سر سر دی علم حاصل کا خود دی لباس دا حیا نشو دا بیام اقا شوق کی دا بی حیاء دا لباس دام بیا پا لباس کی کمپیٹیشنز کئی دام بیا یو جوڑنا بیاو گورا دا دیم پسونو باندی جوڑی نن مسلمانان دی دیر تباہ و برباد کو دا یو زنانا 50 نا سلسل جوڑی خواہ نن زمون دا خویندی دی تپوسو کے کنا کہ نن دی ختم بخاری تراغلی دی کما جوڑے چولے دا نو کسبا ورکر کور کے خادی دا یا چتا گاون کے غم شوے دے یا چتا بلزے ختم بخاری دے لخت و تونی سوے دا پرونے جوڑا بننا چے اچھا یہ تاس خدا سے غلی شوے یرے گیا ما ڈاڈا خبرہ کہے دا جوڑا چرم بیا سباتا نا چاہیے یہ دا خدا پرون نوی جوڑا چولے وا چلو شدی اگی تارو باسا نو محترم مسلمانانو ناری نبم علم کوي انشاءالله لکان خوخه مو دکانا چې دا لکانم د صحیح بخاری ختمی چې دا لکانم د ترجمه ختمی زمون دي استادانو بس خوند غستی دي ځان او آسان درسونه پیریانو ته درس دی نه تپوس کولی وساو نوجوانان تیار کې زما علماء کرام ورونو مشرانو زنانه بم تیاریږي خو نوجوانان تیار کې علماء کرام چې زیاتی سونا دون بناتو کې زنانو کې داغي اثراتم ډیر زیاتی نو اے محترمو دې ځای کې دا مدرسه ده دې کې نن ستاسو د دور حدیث اختتامی سبق دی او بیا د دور حدیث پاکستان ہندوستان دیگر بعض ممالک پای کې د دور حدیث اختتام په صحیح بخاری باندې کیږي دا نه فرض دی او نه واجب دی او نه سنت دی بس یو ترتیب را روان دی نو دې وضاحت وسره لکوي امر کې خو بعض علماء وګ اختتام په ترمذی باندې کولو کله په سنن ابي داود باندې د چازین کې داران شي بس غني د حدیثو کتاب دا یو کتاب دی نو ته بعض خلک دا زشتا اغه د صحیح بخاری نه بغیر بل حدیث نه ونی نو دغه منکار حدیث فتنه تلار کولاول دی ګوره ها د صحیح بخاری نه بغیر نور حدیث نشته یار صرف دی کی دي سو ها د صحیح بخاری ځان ته حیثیت دی هغه مسلم دی خدا نه چګینه حدیث صرف په صحیح بخاری کې دی او د دین علاوه نور حدیث دا نشتا نو دا یاد ساته محترمو صحیح بخاری دې کړه دې معلومیږي دا د امام بخاری مورم ډیره ولی وا نو چې کله یو زنانه دیندار ده نو وګوره د داغي پغی کی تربیت د چا کیږي د امام بخاری
چې کله مور دیندار ده داغي پاغي کی تربیت د چاکیږي د سلطان صلاح الدین ایوبی د نور الدین زنگی د محمد ابن قاسم او چې کله مور داسې ده چې شپه ورځ موبایل د ځان نه جدا کوي پای کې غانې بجانې پابندې سره اوري پای کې ډرامي فلمونه او حاکم پابندې سره ګوري نو آیا د دې پغي کې چې کم کی دا بکریم پودری دا به ډانسري دا به عالم نه دا به حافظ قرآن نه یو اے زنانو پدې خبر ځان پوي کې د ماشومانو د پارا لومبه مدرسه لومبه تربیتګاه دا د مور غیګه ده یو علاقه کې د بخاری شریف ختم او د زنانو ته مبلا د خاوندانو حقونه بیان ک اخر کې غوي یو ټکی مې نه دی اورېدلې ښا هغه سړی ډیر زیات خوشاله و چې خیر زنانو موت لګي گزاره به کړی وي محترم مسلمانانو د امام بخاری رحمه الله تربیت داغه مور کړو دا مونږ چې سونا لوی لوی هسته ګورو کنا داغي تربیت داغي میندو کړي دي د بایزید بستامی رحمت الله علیه بارک راضی بایزید بستامی داغي والد وفات شو داغه تربیتم داغه مور کو دیلا ورکوټه غونتاو چې مور مدرسې ته بوتلو او چې کله مور مدرسې ته بوتلو نو استاد ته ورته وی چې دی به ترغی نه را پرې دی تر څو چې قرآن یاد کړي نی موږ ته استاد دی له عادت نه په دوی مرز را پرې ده ښا نو باندې چې هفته کې راشي ولته ته مورم پجړا شي موږ یو ماشوم مدرسې کې داخل کړو اب تپس کور تراغه نو غنیا پر اغوړیږي او جاړي وای بچی تا بس خوړلی اجي چټیش په تیر شو کنه غوي قسم دې غزلاړم مې ز سټه اوس کور کې ښا بعض خلک د اولاد د تربیت څه سوچ ني بایزید بستامی استاد ته حواله کو وی ترغیب کور ته نرا پرېری ترغیب چټی نو ورکه ترسو پوری چې قران اختتام ته ني رسولي اغي سره دا غمو د ذمہ داری ګڼلا انن ډیر مور خپلاری د اولاد سټی ستیم جوړ نشي بیا ښا بیا دې سم جوړ نشي بس لالا خان دې نو خيږي نو بیا خپل منځ ولا نو ورزي صحیح قران په ناظری سره منوي یو څو میاشتې چې تیرې کی ماشوم بچیو مور و ترا یاد شوا مور را یادېږي کله کله کنه ا دې مدرسې کې مسافر او طلبه او ته بیا ډیر را یادېږي الله اکبر کبیر بیا چې د شیطانانو او طالبان پکې کنه اثر دې مدرس به بیبي پراټي پخکړي دې دې بزور په جړه کې خبره دې پکې دا شیطانیم کوي لکه تاسو سره واړه ماشومان دي نور نو دې ځان سره عادت کرا دې سره غب شپ سره لگاوا نو بعد شیطانانو دې به بیبي خپل غټه غټه ډوډۍ پخکړي ام دلته د وظیفې ډوډۍ تناسیو د بایزید مور را یاد شوا استاد تراغي قاری صاحب چټي غواړم او دې چټي نشتا بیا وته وای نو بیا وته وای چې مور می یاد شوی دا قربانې به زنانم کوي اولاد برزان لګ جدا کوي کنا نو الاغه بدا د عالم مور جوړیږي دا به الاغه د مفتی او د حافظ او د قاری مور جوړیږي اکنه ځانې جدا کوری نشي دا ډیر ګران کاری کوئی پہلے میخا کو ہوا پھر مجھے میخا نہ ملا تب کہیں جا کے مجھے بوسے جانا نہ ملا اول بسخت برداشت کے قاری سے برتا یو شرط لگاو چې ته به دا دونه سبق هم زوت کی دا دونه به زوړ زوت کی او دا دونه به نوې زوت کی بلا سبق یې ورته ورکو چې دا 2-3 میاشتې کې رد نه یادېده هغه ورته کېناستو یو شپه کې لګیا دی هغه غون سبق یې کور کو سار ته بیا راغی جی قاری صاحب چټي دا که زمونږ د وردا ماشومان به چې قاری خپل کار کوي غروالی به وخا ځکه ماحول دی موبایل دی پای کې غلاګانی دی ډاکی دی پټی دل دی په دیوالونو وړي دل دی یارانی غارانی دی د عشق کسی دی پالک د جینې د مینتوب کسی دی پکې واړه واړه دی دغه کیسې زده کړې نه
استاد وی اوس بس کوم سبق د یاد کړی وی ټوله وته وورولو ویزلل شي او شپې ته کور ته لاړ شخه دام درې سلور میاشتې بعد بایزید راغی ور وډباو مور ولوي سوق وی بایزید وی زبا یزید نه پیجنما زما یو زوی او با یزید هغه ما الله د پاره وقف کړو د دین د پاره مې وقف کړو مې استاد ته ویلو چې قران نه یاد کړي نو هغه درې میاشتې قران نشي یادولې زما زوی بلانی ښا زما زوی چې غن راځي دا به د مور په دې رسونه خټ کانی خودلی کنه تاسو مې اندشتنن دغه خو بچی دی لو پران شي بچی روان شي ټول شپه دغه بچی وی مالا موبایل مالا کمپیوټر پای کې لګیای د 1 بجې پورې د 2 بجو پورې دغه بچی سار مسکولی شي دی په سکول او کالج کې سټډي کولی شي نظرم خراب نو دماغم خراب بلا بیماریم پکې پیدا شي او دغه بایزید بستامی رحمت الله علیه هغه سونه خيار بیا بعضی مفسرین ذکر کوي اللہ اکبر کبیرہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اغسرا دا بلخ سب مشایخ میں لوشو نوی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا اینا تا پوسو کا چمون لگ دا ایثار پا مطلب بانے پوئی کے نو د ایثار وضاحت ورته کو چې ایثار مونږ دې توایو چې کله یي نو اخرو چې کله نیه نو بیا نخرو بایزید بستامی وی چې زه د بلخ یو نوجوان ډیر په تعجب کې واچولم د بلخ نوجوان مانه تپوسو کا دا ګور د واقعات علما ذکر کوي دا ولې ای قربانې کړې وي وی مانے تپوزو کو چی شیخ سے محترم تاسو دا ایثار ستوائے نوی ما ورطویلا چی اذا وجدنا فاکلنا و اذا فقدنا صبرنا چی کل یو سیزی نمونگے اخرو او چی نینو بیا صبر کو وی ما تا دا بلخ غماشوم وی چی تلک عادتو کلابی بلخ دا خو زمون دا بلخ دا سپو مدد تخا چی اینو اخری او چی نینو بیا پراتینو آثرنا او چکل اینو بیا مونگا ایثار کو بل تور کو خوا دابا دے علم نزدکو اے محترمو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کتاب پشپاڑ اسکال کی لکلے ہوا اغا خپل علمی مجلس ختمی آخری باب ذکر گئی باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ د امام بخاری رحمت اللہ علیہ عادت دادی دے اکثر مقاماتو کی دا قرآن آیت ترجمت الباب گرزئی او کلا یو حدیث دے اگا حدیث یو ٹکڑا دے ترجمت الباب گرزئی او دا نورو کتابونو پا نسبت سرا دا صحیح بخاری دا تراجم چی دی کنا دے کے دیر مقاصدی او دین آگا یو استنباط کئی ایو خبر ثابتی نو دی دلتا کی ثابتی دی خو یو پا باطل پرستو باندے رد کئی پچا رد کئی پا باطل پرستو رد کئی پا غلط عقیدو والا رد کئی زمون پا دین کے دام دی دا غلط خلقو رد بکو سبکو دا خبر لگا سخت دا خواہ پا غلط و رد کول دا گران کار دے پا غلط و رد کول دا گران کار دے یو بزرگ زان تا ناستو کنا پا زنگل کی چاورتوی ولی دلتا یوازی ناستی ویرد نارواو نمی خلق منا کول دوستی راتا پرینا خودو نو دا دین منتدا سبق راکی چی دا غلط و خبرو تردید بکوے خلق و تب دا آغی نشاندی کوے دا کار غلط دا کار غلط دا کار غلط پا دی زمون اکثر خپل و پردی خپا نشی یارا دا اوس الیکشن شو کنه یو تن تقریر کو وای مونږ الیکشن وګټو نو ان فتحنا لك فتحا مبینا آیت پکې شروع کو مې کینل دته بچیا ستاد پته مبین سره سویمرا ته پته مبین پیژنې الیکشن دی وګټلو نو بل مولوی صاحب لګیا دی مولوی صاحب یا به عام امیدوارو کابل ګرام شیخ صاحب خبره پسړو کې امیدواران راوتی ښا
صدا تعجب خبره ده خو زبزیبا و یجیب د وردیدم دری پادشاہی کې للو و پنجو هماشت سپاهی کنه نو بل تن تقریر کوي الیکشن بیللې و هغه وای کوم الیکشن وبیلنو دا په ظاهر کې بیل نو کله وی دا ګوري jihad دی او کوم سره نشوي نو بس کافر به دا نور يهوديان دي نو بیا ټول را یو ځای یار مونږ په دې سیاست نه پويګو یار او دې ته سیاست ویل د سیاست توهین دی کدا سیاست مونږ لعنت وایو په داسې سیاست بیا ته دله د عبادت نوم ورکې نو چې کله بیلی نو بیا سو ځان تسلی ورکې چې ای ہار نہ ہار اور جیت کیل کا حصہ ہے گټل او بیلل دا پس کیږي په کیل کې نو پرون چې د پسړې کافر کو پرون چې د دا عبادت دی او نن غټ jihad دار د مهر وها نو دا jihad نن کیل شو نو چې په دې باطل رد کې نو یوم خفا نو بلم خفا نو کله بیا مختلف قسمه پراپګاندا کوي نو یره دي دا نه مني نه په باطل رد کې دا د ایمان عیسی دا کته په باطل رد نه کې کنا تا ته خلک ډیر خسړی ویا خو الله رب العزت ته به غاړه خلاص نه ګوري ښا پروا مکوا د غلط چیز رد په صحیح انداز کې په صحیح طریقې سره په صحیح نیت ګوري ښا ځان ته به ګوري صحیح نیت بیا بیا را مخې ته کو کله کله دی کې د نفس مرزام ور داخله شي په یو غلط رد کو خو یو سړی مواسبه سبد شي نو سبانه وته ګورو کنه لکه څنګه زموږ د پنځپیر شي صاحب کیسه کوي هغه یو کتنو چا سره دښمنی راغلی و نو هغه دښمنی چتا په وجره کې ملاس تو هغه خپې قبلې تکړه وي یو لوی ډانګي وکړو خلک مراجم کې شرازي مسلمانانو چې نن په قبله غیرت کو نو کله وکاو اسړې خوش کو سمي ووالو ښا ودا په قبله غیرت کوو یعنی کدا خود سره ستا خپل ذاتی دشمنی وا ستا نیت خو په قبله غیرت نه دی نو په صحیح طریقې سره نو په صحیح نیت نو په صحیح الفاظ سره د غلط نشاندهی وکا خلکو ته غلط پګوتا کا زه ویلا کې ته لړم ډیر زکی یو ډیر خو بهترین دیندار کسره سره ملو شو ډیر سخفو ما ته مولوی صاحب زما خوړ غواړي چې نه چاته امامتي ورکما نه چا جنازه کې شرکت وکما ځکه مونږ له اوټ رانک ما ته خیر دې مړ صبر وکونو بیا مې ته یو خبره ده تکوما دا نظام هم ځان ته پخپل غوړه کړی دی چې یو ځای کې 200 اجراګان دي او 50 عالمان دي عالم او اجرا دواړه مقابله دا ودرې دا غټي بسوک زه ته مقابله ته ولې ودرېږم زه ته نه بینا په اکثریت په فیصله نه یو راځي عقل پوي والا چې کم قابل د شهادت دی اصحاب الرای دي دا تیرا جدا کې پوي خلک نو بیا به صحیح نو دا خو سره تا اومن نو خفقان په ولې پکار دی وير دا خبره خو دي صحیح ده مور دړه د خلاص خبره کوله چې په خبره پوښي وير بالکل خبره مې ذهن واغستا مې دا خو سره مونږه اومنلا چې بای پجار پوساق دا په ملک ډيري دغه نماینده و بس بر سر اقتدار بیا راځي نو بیا به مونږ خپکی ګولې او بیا د ای مقابله کې بیا ولې جګړو احتجاجونو تروزو د باطل رد بکول غواړي محترم زمونږ د اشاعت التوحید و سنت په امتیازاتو کې امداد رد منکر زمونږ په اشاعت التوحید و سنت کې چا سره په باطل خبرو په باطل کارونو په شرک او بدعت باندې کمپرومایز نشته ګوره ښا اګه څوک ځان ته کمپرومایز کوي کنه ابا اشاعت التوحید و سنت ولني نه موږ د صحابه کرامو دشمنانو سره کمپرومایز کو نه قائل یو نه د ختم نبوت د منکرینو سره نه زموږ اتحاد شتا او نه موږ اغي سره په دې باندې راضي یو چې یو سړی دی سکی د منکرین ختم نبوت سره د یارانه او دوستانه کوي په یو سټیج دی راجم کیږي یا د وسره روافض راجم کیږي د دې په حق کې د اشاعت التوحید و سنت منشور نه دی په دې حل کې مونږ ډیر زیات خوش قسمت یو چې الله زموږ تعلق د داسې جماعت سره راوسته دی کنه پدې کې بکله کله په خپل باندې مراد راځي ښا خو الحمدلله د